یو بل مولا د خیر سره لاړو سرکاري وختو مولانا نورالدین آغا صاحب او دا هغه مولانا صاحب دی چې د به په منبر باندې کېناستو او د عمران خان تعریف پرې کوو د عمران خان څخه مې دا زده کړي دی او عمران خان څخه مې دا زده کړي او دا یو نر او یو بهادر لیډر دی او راغی د هغه خلکو په وینا باندې د عمران خان د میشن نور خلاف چې کوم دی فتوا او ټاپه جاری کړه د چا په وینا باندې او خپل هغه عزت د خاورو سره خاورې کو د خیره سره مولانا صاحب زه په تا باندې اوسو سوالونه کوم ستا په دې بلوچستان کې او په کویټه کې چې څومره ځوانان غیب دي او ته د دې ظالم جابر نظام خلاف او د دې ژوندي فرعون خلاف خبره ولې نه کوي دا صرف د عمران خان ذمهداري ده یا د عمران خان د ورکرو ذمهداري ده بل تاسو وایي د میشن نور د نور دا لفظ چې دی ستا په دې نوم کې هم نور راغلی دی بل دا د اسټیبلیشمنټ او د فوجیانو دا کمپنۍ چې د نورپور مکن دی او نورپور پی دی دغې نه ولې بایکاټ نه کوئ بله خبره دا ده چې په 23 مارچ باندې قادیانیانو خپل د جماعت اعلان کړی دی او خپل د پیغمبر او ملعون چې کوم د هغه اعلان یې کړی دی دغه جماعت جوړ شوی دی په 23 مارچ باندې د پاکستان د آزادولو د قرارداد د منظور کولو غرض مناویږي د هغې ولې بایکاټ نه کوئ خو بس سرکاري مولیان یې دغه فتوی او دغه ټاپې لګوئ او سرکار مو استعمالوي ټولو خلکو ته وایم چې چا دی د عمران خان په نوم باندې خوښ کړی او د عمران خان په نوم یې سپورټ کړی او لایک کړی او فالو کړی مکمل یې انبلاک کوي او لاړو دی زموږ دپاره سرکاري شو دا د پښتنو د حق دپاره یوه خبره نه کوي بلوچستان کې په کویټه کې څومره ظلم او جبر وشو څومره ځوانان غیب دي د اوسه پورې د هغو دپاره خبره کړې نه دا سرکاري دي سرکار استعمالوي سرکار